سلامونه ملګرو دویم टी20 میچ کې هم ساوث افریقا پاکستان ته شکست ورکو 206 رنزونه پاکستان پسې په دې دویم टी20 میچ کې چیسول چونکې دغه وکټ چې کومه وا د بیټینګ د لپاره جوړه شوی وکټ وا په دې پیچ باندې په دې ګراوند باندې 173 ایوریج سکور دی مطلب هر ټیم 173 په دې باندې سکور 173 په دې ایوریج دی د هر څومره هم په دې باندې टी20 میچ شوی دی دغه ایوریج سکور په دغه ګراوند باندې 173 دی او 200 پلس رنزونه په دې ګراوند باندې صرف پاکستان پس نه دي چې شوی دي نه مخکې هم څلور 15 ځله په دې ګراوند باندې 200 پلس رنزونه شوی دي واغه چې شوی هم دي سکسسفولي اوس د پیچ وکټ خبره هم یو کا خو دې کې د پاکستان د بادرانو هم کمال دی د پاکستان بادرانو انتهایی ناقص بالینګ کړی دی د پاکستان بادرانو سره پلان نو چې هغه امپلیمنٹ کړی په ګراوند باندې د ساوث افریقا بیټسمنانو د لپاره هیڅ قسم پلان نو جوړ شوی د ټول ډیټیل سره خبره کوو د پاکستان په سکور کارت باندې هم خبره کوو ټول نه پهلا سایم ایوب ویل پلیډ سایم ایوب سنچري ډیزرو کوله خو بل اینڈ باندې هغه بیا چانس نه ملاوي دو پهلا عرفان خان هیټینګ وکړو سیکنډ لاست اور کې بیا لاست اور چې کوم دی عباس افریدي پکې شاټونه ماټونو ول سنگل پکې ونه لګیدو چونکه سایم ایوب په دې سنچري نو وهلو باندې پاکستان کرکټ فینس ډیر زیات خفه دي چې سایم ایوب سنچري وهلې او لاست اور کې دی سایم ایوب زیات سکور راوستلې وي خو خیر د پاکستان په بادرانو باندې خبره کوم یو حارث رؤف 4 اور 57 رنز ور کړی دي عباس افریدی 3.3 اور کې 46 رنزونه ور کړی دي مطلب په 21 بالونو باندې 46 سکور عباس افریدی ور کړی دي ټول بادران ډبې ډلې د پاکستان ځکه 206 رنزونه ور پسې په टी20 فارمیټ کې چیز شوی دي ډیټیل سکور کارت لکه تاسو راشه وګورئ پاکستان کړي 216 رنزونه په شل ورونو کې چې دغه سکور ور پسې ساوث افریقا درې بالا مخ کې 19.3 اور کې چیز کړي او 210 کړي دي او صرف درې کلړیان د ساوث افریقا اوټ ډیټیل سکور کارت لزو پاکستان نو منه بیټینګ وجي رضوان 13 بال 11 رضوان بیا سٹارټ کې بالونه ویسټ کړی دي بیا سایم ایوب ګور رضوان ته د اف سټم بال ته لیګ سټم لوړې نو خامخا بیا چرته باونډري به چرته هر کله خو باونډري نه کراس کوي وړې باونډري نه وي د اف سټم بال د لیګ سټم لووالو په باونډري باندې ته کې چوکو سایم ایوب 57 بال 98 رنزونه کړی دي ویل بیټینګ نټ آوټ هم پاتې شوی بابر اعظم هم بیګا خفام کیو 20 بال 31 رنزونه کړی دي عثمان خان پته نه لګي چې دا څنګه کلاړی دی او زما خیال د پاکستان د لپاره دوبۍ پرېښې ده په دې وجه د ټیم کې سار دی که چېرې د پاکستان خپل کلاړي وي د به تر اوسه نوم او نشان ختم شوی وي د ټیم نه ځکه داسې پرفارمنس یار 5 بال 3 رنزونه په دې میچ کې د کړي طیب طاهر 6 بال 6 رنزونه دی دواړو بالونه ویسټ کړي دي بیا عرفان خان سٹارټ کې بالونه ویسټ کړل خو په سیکنډ لاست اور کې هیټینګ کو 16 بال 30 رنزونه عرفان خان کړي ویل بیټینګ عباس افریدي لاست اور کې صدور بالونه وخلي 4 بال 11 رنز په جوړ کړی چې یو چکا او یو چوکره د پایننګز کې شامل ده دینه علاوه کبي را شوم د ساوث افریقا بالنګ وګورو نو ډیګیلیم لکه په دې میچ کې ساوث افریقا خپل مین کلاړي ډیوډ میلر هم ډراپ کړو ډیوډ میلر په دې میچ کې نو جی چې تیر شوی میچ ولا ساوث افریقا لاغه ګټلې و هغه هم په دې میچ کې نو ها ډی ګیلیم 4 اور 21 رنزونه ور کړی دي 2 وکټ ایستل دي ویل بالینګ کوینا وفاقا 3 اور 41 وکټ یومنا ډینوون فریرا 3 اور 37 وکټ یومنا اوټنیل بارټمان 4 اور 51 2 وکټ دی په کله ایکسپنسو ثابت شوی دی بل پیټر چې کوم دی 2 اور 28 رنزونه ور کړی دي او جارج لینډ 4 اور 28 جارج لینډ په کې زبردست بالینګ کړی یو وکټ هم اغشتلې ده بیا راشي ور پسې د ساوث افریقا بیټینګ او د پاکستان بالینګ د ساوث افریقا یو وړوکی اونته سکور کارت دی ځکه صرف درې کلاړیان اوټ اور 210 رنزونه چیز کړی دي ریزا هینډکس کمالي بیټینګ کړي 63 بال 117 رنزونه جوړ کړی دي ریکلټن 2 بال 2 رنزونه برټس کې 10 بال 12 رنزونه جوړ کړی دي وینډر ډوسن 38 بال 66 زبردست اننګز پکې د کړی دی یار 15 چکی او 3 چوکي کلاسن 5 بال 8 رنزونه جوړ کړی دي راځي د پاکستان بالنګ ګوري شاهین افریدي 4 اور 37 وکټ یومنا چونکه کم اکانومي سره بالنګ کړی د وکټ نه دشتلې جانداد خان 4 اور 46 رنز ور کړی دي 2 وکټ ایستلې دي حارث رؤف 4 اور 57 وکټ یومنا عباس افریدي 3.3 اور کې 46 یو وکټ ابرار احمد 4 اور 29 وکټ یومنا ټول نه خ بالنګ د اکانومي لحاظ سره ابرار کړی دي او د خراب بالنګ چکم دی هغه حارث رؤف کړی د اکانومي لحاظ سره وکټ لحاظ سره جانداد خان 2 وکټ ایستلې دي او یو عباس افریدي ایستلې ده نو دا مکمل سکور کارډو تاسو کا تو چا پکې داسې خاص پرفارمنس پاکستان بالنګ کې نه دی کړی بیټینګ چون کې خښوي خو دغه 206 رنزونه پاکستان پسې اټ لیست نو چیس کېدل پکار ځکه نن به پاکستان چې کم بادران دی به د نسیم شاه کمې محسوس کړي چې نسیم شاه پکارو جی نو دا مکمل سکور کارډو ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو والسلام